بسم الله الرحمن الرحیم. تختې نمبر 6 مشق حرکات و تنوین. د نه مخکې تخته کې د تنوین مشق تیر شو او د نه مخکې تخته کې د حرکاتو. انشاءالله په دې تخته کې مونږه دواړه جمع کوو، حرکات و تنوین. یعنی دې کې مونږ داسې ټکي وایو چې په کوم ټکو باندې حرکت هم راغلی وي زبر زیر پیش او تنوین هم راغلی وي دو زبر دو زیر دو پیش. نو په دې تخته کې په دې خبره باندې زور لګول، ماشوم ته دې خبرې وضاحت کول چې هغه په ټکو باندې یو ټکی جوړ کړی شي. نو په ټکو باندې د ماشوم نه واوروئ او په خپله ورته خپله وښایئ. که ماشوم هوښیار وي د وقف طریقه مثلا ابدن ابدا ورته وښایئ. یعنی په دې تخته کې تاسو ګورئ که کوم ماشوم هوښیار وي، ذهن نه تیز وي، نو هغه ته د ټکو د وقف طریقه هم وښایئ. تاسو ګورئ اسانۍ په طور باندې دلته ما لیکلي هم دي او لاندې مې په ټکو لاندې په وړو وړو خانو کې د وقف طریقه هم لیکلې ده. کله چې په را باندې زبر یا پیش راشي، دا یو قاعده ده، دا ورته هم وښایئ. دا هم یاد ساتل چې اوس نن دا قاعدې لږې لږې زده کړي نو بیا به مخکې تلو کې اسانه وي. مخکې چې کوم نور قواعد راځي هغه ورته یادول اساني. نو د وخت نه ماشوم باندې لږ لږ قواعد یادول چې هغه یې راټکي په یاد یې یاد کړي. کله چې په را باندې زبر راشي یا پیش راشي نو را غټه ویلی شي، او چې کله را لاندې زیر وي بیا را نری ویلی شي، باریکه ویلی شي. دا خبره شوه یوه. دویمه خبره ده د وقف کولو په وخت زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، دا په سکون باندې بدلیږي، په غړندي باندې. کله چې په یو ټکي باندې زبر زیر پیش وي یا د هغې لاندې زیر وي یا دو زیر وي دو پیش وي، هغې نه بیا موږ د وقف په وخت کې غړندی جوړو. او چې دو زبر وي بیا موږ هغه په ولاړ زبر باندې بدلو. او که غونډه تا راغلی وي او موږ وقف کوو بیا غونډې تا نه موږ ها جوړو، ها باندې بدلیږي ښه. او ولاړ زبر وي یو ټکي په آخر کې، نو موږ چې کله وقف کوو بیا هغه ولاړ زبر په خپل حال باندې پاتې کېږي، هغه نه بدلیږي. دا هدایات دي په دې تخته کې، دا یاد ساتل. اوس وګورئ دلته لومبی ټکی دی موږ سره ابدن. حمزه زبر ا، با زبر با، ابا. دال دو زبر دن، ابدن ابدن. پوست آواز لاړ. که دلته تنوین مشق وکړی شي نو به بهتر وي، لکه څنګه چې مخکې تخته کې تیر شو چې کوم تنوین نه وروستو الف دی هلته اخفا مه کوئ، او چې کوم تنوین نه وروستو الف نشته هلته اخفا کوئ. ابدن دی خو د ویلو طریقه وه. وقف به څنګه کوو؟ ابدا. ګورئ دو زبر په الف باندې بدل شو، ولاړ زبر شو، مثلا ابدا، ابدن ابدا جوړ شو. نو چې کله ماشوم ټکي اورئ نو داسې به اورئ ابدن وقف ابدا. نو زه به همدې طریقې سره وامه چې ستاسو ذهن کې دا خبره پرته وي ښه. حمزه زبر ا، خا زبر خا، اخا. زال زبر ز، اخذ. کوم ټکي چې نه لیکلی شوي دي په ډکه خوله باندې ویل، پور ویل. اخذ وقف اخذ. وګورئ د زبر نه سکون جوړ شو. حمزه زبر ا، میم زبر ما، اما. را زبر را، امر. وقف امر. یو خبره دا م یاد ساتل چې کوم یو حرف ماشوم په ټکو باندې وایي چې هغه اوږد نه کړي ښه. داسې ونه وایي حمزه زبر ا، میم زبر ما، اما. را زبر را. یعنی په ټکو ویلو وخت کې هم ورته خیال وکړی شي چې ټکی اوږد نه شي ښه. کاب زبر کا،
را پیش رو کرو میم زبر ما کروما وقف کروم دا زبرنا ولنګی جوړ شو قاف پیش قو را زیر ری همزه زبر ا قوری ا وګورئ د یا د پاسه همزه راغلی ده اوس موږ به یا نه وایو موږ به همزه وایو ښه قوری ا وقف قوری هغه زبر په سکون باندې بدل شو صاد پیش صو ح پیش حو صوحو فادو زبر فن صحفا صحفا وقف صحفا خا زبر خا شین زیر شی خشی یا زبر یا خشیه خشیه وقف خشی وګورئ زبر په سکون باندې بدل شو غین زبر غا په ډکه خلو غا دا خام په ډکه خلو دا صادم په ډکه خلو دا غین او دارم په ډکه خلو غین زبر غا با زبر با غابا را زبر را غبارا تا دو پیشتون غبارتون دلته ما اخفا وکړه ښه چې اسانه شي اخفا کول غبارات وقف غباره چې وقف کو غونډې تا نه به ها جوړېږي ښه په غونډې تا چې هر حرکت وي موږ به حرکت ته نه ګورو بس موږ به غونډې تا نه په پټو سترګو باندې ها جوړو قاب زبر قا سین زبر سا قسا میم دو پیش من قسم قسم وقف قسم قسم واو زبر و سين زبر سا وسا طا دو زبر طن وسطا طا pada كده وقف وسطا شو وقف کو دو زبر نما الف جوړیږي ها یو لار زبر کا پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفوان کوفوان وقف کوفوا کوفوا وګورئ دو زبر نه الف جوړ شو ها پیش هو دال دو زبر دن هدن هدن وقف هدا وګورئ هدا فا زبر فا عين زبر ع فع لام زبر لا فعل فعل وقف فعل لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لومزا تا دو زیر تن لومزة لومزة وقف لومزة لومزة تنها جوړه شوه نون زبرنا خا زیر خي نخي را زبر را نخيرا تا دو زبرتن نخيرة نخيرة وقف نخيرة نخيرة همزة زبر أ ذا زير ذي أذي نون زبرنا أذينا أذينا وقف أذن أذن نون ساكن شيخة را زبر را فا زبر فا رفع عين زبر ع رفع رفع وقف رفع رفع سين بيسو را پیش رو سورو را دو پیش رون سرورون سرور وقف سرور
سرور دواړه راګانې پور ویلی شي ښه منډه کولو طا پیش طو واو دو زبر ون طون طون طوا وقف طوا همزة عين زبر أع لام لار زبر لا أعلى أعلى وقف أعلى وګورئ ولار زبر کړه زبر چې دی د وقف حالت کې نه بدلیږي ها په کوم ټکي باندې راغلی وي هم هغه شان به ویلی شي عين زبر ع دال زبر د عد لام زبر لا عدل عدل وقف عدل عدل عين زبر ع با زبر با عب سين زبر سا عبس عبس وقف عبس عبس با زبر با خا زير خي بخي لام زبر لا بخيل بخيل وقف بخيل بخيل جيم زبر جا عين زبر ع جع لام زبر لا جعل جعل وقف جعل جعل اوس دا ټکي چې تاسو ګورئ سره الف لیکلی شوی دی خو دا الف به سره مونږ نه وایو ښه دا الف چې دی کوم ځای کې چې دا ټکی راغلی انا دې سبا الف نشي ویلی ښه همزه زبر ا نون زبر نا انا انا وګورئ انا داسې به ویلی شي انا انا خو چې کله موږ وقف کوو وقف په حالت کې به ورسره الف ویلی شي ښه انا به ویلی شي دلته چې ما کوم لیکلی دی دا چې کله دی دا ټکې په یو جمله کې په یو آیت کې راغلی وي او موږ یې وایو وقف پرې نه کوو بیا به ورسره الف نه وایو بیا به انا وایو ښه او چې کله وقف کوو نو څنګه لیکلی شوی دی همدې طریقې سره به ویلی شي ښه انا به ویلی شي انا د مکمل تفصیل ما په تجوید ویډیوګانو کې کړی دی هلته که وکتلی شي نو ډېر بهتره به وي زه به په دې ویډیو کې د دې په ډسکرپشن کې د هغې لینک ورکړمه چې انا کوم وخت کې انا ویلی شي او کوم وخت کې انا ویلی شي مکمل تفصیل سره ما بحث کړی دی به هر حال ماشوم باندې دلته صرف دومره یادول چې انا موږ به وایو نو الف سره به نه وایو انا به وایو لنډ ښه انا نو دا وه تختې لمبر چې تنوین حرکات مشق امید لرم تاسو پوه شوي الله دې من تاسو له د قرآن د سوي نه توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین